د حضرت یعقوب علیه السلام چې د خپلو بچو نه کوم د وعدې تجدید یې ورسره کړی هغه ذکر کوي. اصل کې د یهودیانو به یو دعوه کوله. دعوه به یهودیانو دا کوله چې یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کړی و د مرګ په وخت کې چې کله حضرت یعقوب علیه السلام وفات کېدو نو خپل اولاد ته وصیت کړو چې تاسو به يهوديان یې او د يهودیت مذهب به نه پرېږدئ. دا وصیت ورته یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته کړو. د يهودیانو دا دعوه وه چې یعقوب علیه السلام د مرګ په وخت کې خپل اولاد ته دا وصیت کړو چې تاسو به د يهودیت دین نه پرېږدئ، په دې دین به همیشه لپاره قایم او دایم پاتې شي. نو دا دی دروغ وي. یعقوب علیه السلام ته وعده په ملت ابراهیمی باندې اغسته او په اسلام باندې اغسته و. نو د هغه جواب الله پاک کوي چې دی دروغ وي. ام کنتم شهداء، الله پاک فرمایي چې تاسو دا خبره کوي چې حضرت یعقوب علیه السلام د خپل اولاد نه په دې خبره باندې وعده اغسته و چې تاسو به يهودیت مذهب نه پرېږدئ. نو ام کنتم شهداء اند دې په جواب کې الله فرمایي ام کنتم شهداء، آیا تاسو موجود وئ اذا حضر یعقوب الموت، هر کله چې حاضر شو مرګ یعقوب علیه السلام ته، یعنی هر کله چې هغه مرګ ته نږدې شو او د خپل زامن را وغوښتل، نو تاسو په دغه ټیم کې موجود وئ چې تاسو دا خبره کوئ چې یعقوب علیه السلام د خپل اولاد ته دا وصیت کړو چې تاسو به يهودیت مذهب نه پرېږدئ. نو دا استفهام انکاری دی. دا حمزه چې کوم دی کنه د انکار د پر راځي. دلته کې دا تپوس الله پاک د دې د ملامت کولو د پاره کوي چې الله پاک ته خو پته چې دی موجود نه په دغه ټیم کې. نو دې د الله پاک وایي چې تاسو کوم دعوه کوي چې یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کړی وو چې يهودیت مذهب به نه پرېږدئ، نو آیا تاسو په دغه ټیم کې موجود وئ چې کله یعقوب علیه السلام مرګ نږدې شو نو تاسو په دغه ټیم کې موجود وئ؟ ام کنتم شهداء، آیا تاسو موجود وئ اذا حضر یعقوب الموت، اذا حضر هر کله چې حاضر شو، حاضر په معنا د نږدې شو. اذا حضر هر کله چې نږدې شو یعقوب الموت، مرګ یعقوب علیه السلام، ان کله چې دا غم مرګ را نږدې شو د یعقوب علیه السلام، تاسو هغه ټیم کې موجود وئ. رستو الله پاک فرمایي اذ قال لبنيه، هر کله چې او فرمایل یعقوب علیه السلام لبنيه خپل اولاد ما تعبدون، تاسو به د څه عبادت کوئ من بعدی زمانه وروسته. دا وعده دی یعقوب علیه السلام غسته په اصل کې د خپل زامنو نه تاسو کو چې ځکه وفات شمانو تاسو به د چا عبادت کوئ، د کوم سیز عبادت پکوئ. اذ قال هر کله چې او فرمایل یعقوب علیه السلام لبنيه خپل اولاد ته ما تعبدون چې تاسو به د څه عبادت کوئ من بعدی وروسته زمان. قالو د ټولو په اتفاق سره وي د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، د ټولو په اتفاق سره وي نعبد مونږ به عبادت کو الهک ستا د اله، ستا د پروردگار، و اله آبائک او ستا د پلارانو د پروردگار. آبا دا د اب جمع ده، اب پلار ته ویل شي، او د اب اطلاق چې کوم دی په نیکه باندې کیږي، نیکه تم پلار ویل شي. و اله آبائک، و اله آبائک او استاد پلارانو د اله، و اله آبائک او استاد پلارانو د اله، یعنی استاد پلارانو د پروردگار دغه عبادت وکړو. ابراهیم چې هغه ابراهیم علیه السلام دی، ستا د پلارانو چې کوم اله دی، ستا د پلارانو د اله عبادت وکړو. ستا پلاران څوک دي؟ نیکونه دي څوک دي؟ ابراهیم علیه السلام دی، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام، و اسحاق او اسحاق علیه السلام، الها واحدا، دې ټول یو اله دی، دې ټول د یو اله عبادت کړي دي. مطلب چې دی او چې بس چې مونږ به کوم دی یعقوب علیه السلام د تاسو کو تاسو د چا عبادت کوئ زمانه ورستو، نو دی ورله په جمع باندې په اتفاق سره جواب ورکو چې مونږ به ستا د اله عبادت کو چې کوم ستا پروردگار دی، او کوم چې ستا د پلارانو د نیکونو پروردگار دی. او ستا پلاران او نیکونه څوک دي؟ هغه ابراهیم علیه السلام دی، اسماعیل علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی. دا ستا نیکونه دي، ستا پلاران دي. د دې چې کوم الہ دی هغه یو پروردگار دی د ټولو، مونږ به د هغه یو پروردگار عبادت کوو.
نو الله پاک وی اصل کې واده خو دغه چې کوم دی وصیت خدا کړو یعقوب علیه السلام خو د الله په وحدانیت باندې دا غینه واده غسته و او دیوی په يهودیت باندې ته واده غسته نو دا وصیت چې کوم دی او دا واده چې کوم دی دغه یعقوب علیه السلام د خپل اولاد نه غسته و